یعقوب علیه السلام ته یو بیماری لاحق شو، غالبا عرق النساء چې ورته ویلی شي، حذیفه صاحب چې دمی ده ویلې که زه ټیک شوم په ما د نظر یې زه به د اوښ غوښه نه خورم. الله پاک وله صحت ورکړي، چې صحت یې ورکړو نو نظر به غوسه کوي. زما محبوب ترین او غوښه شیز چې کوم دی اوښ غوښه ده او پی دا به نه خورم. بس چې ټیک شو به دې نه منع کړم. بیا دغه نظر چې کوم دی د ده شریعت شو، په ټول امت یې څه شی شو حرام. چې زمونږ په شریعت کې داسې نظر جایز نه دی چې حلال شیز به ځان څه شی حرام. زمونږ په شریعت کې به مباح شی په ځان نظر کوی شي، خو حلال په ځان باندې نشي حلال. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. داسې نظر زمونږ په شریعت کې جایز نه دی، بلکې فوراً به نظر ماته کفاره به ورکړي. نظر حکم د کفارې دی که نه، او د په شریعت کې داسې نه هغه شی دی ځان باندې حرام. او دغه حرمت د نزول د تورات نه مخکې دا کله او تورات خو وروسته نازل شوی موسی او تورات کې وګورئ چې تورات کې د دې حرمت شته که نشته. نو تورات کې د دې حرمت تذکره نشته دی چې ابراهیم علیه السلام باندې دا حرام یا شریعت کې دا وروسته بیا په یهودو باندې حرام شو. دا بعضې اشیاء د دوی د ظلم او د بغي په وجه باندې. څه په وجه حرام شو؟ وروسته د تورات د نزول. باقي د ابراهیم علیه السلام په دین کې دا حرامه نو دا رد رالی بچا باندې د یهودو په هغه شبهه پر رسالت